بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. وحید الله خان ما دا مهال سواد کې په چینکولۍ کې موجود یم. ناوې په ډولۍ یا په زانګو کې راوستل دا د پښتنو په زاړه روایاتو کې شامل دي. نن هم په دې 21مه پیړۍ کې ډېر خلک څوک چې په پښتو مین دي، په پښتو قام او په خپل تاریخ باندې مین دي، هغه خلک نن هم زاړه روایات چې دي هغه راژوندي کوي او خپلې ناوې په زانګو یا په ډولۍ کې راوړي. په چینکولۍ کې هم نن د ډېر ګران مرګي عبدالله بیتاب صاحب واده نو دغه ډولۍ چې ده زانګو کې دغه ناوې راوړې شوه. بس واپسي ده بارات راغلی دی، واپس مونږ روان یو. خو په دې لاره کې لږې غوندې خبرې زه د ملګرو سره کوم چې په دومره ایډوانس وخت کې په دې زانګو یا ډولۍ ته څه ضرورت و. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس دا راته ووایي شارټ چې ایډوانس وخت دی، په دې وخت کې خلک کوشش کوي چې زیات ګاډي وي او ښه ګاډي وي، نوې ګاډي وي. په دې کې د زانګو دغه خیال مو د کوم ځای نه راغلو؟ نو دا خو چې کوم دی نو یو ډېر ښه موقع ده او دا موږ ټول قوم ته دا احساس وشو چې زموږ کوم د پښتنو زاړه روایات هغه ډېر خوندور او ډېر ښه او دا کوم چې ختم شوي دي په هغې پسې موږ افسوس کوو، ارمان کوو او حقیقت ته چې دی زموږ هغه اخلاقي او څومره ویلو چې وو هغه ختم کړي دي. لہذا په دې واده کې چې کوم دی نو عبدالله بیتاب صاحب چې زموږ سټوډنټ هم دی او زموږ چې کوم دی نو دوست هم دی او ډېر یو ښه شاعر هم دی او د پښتنو یو ستوری دی او د پښتو چې کوم دی یو مشال دی. د هغه په واده کې نن چې کوم دی نو دا د ټنګ ټکور پروګرام چې کوم زاړه زموږ هغه تورۍ باجه او هغه څیزونه هم موجود دي او ډولۍ پکې هم موجوده ده. نو دا هغه روایتو طرف ته چې کوم دی د هغې پختګي ده. موږ له پکار دی چې د خپل روایت ژوندي وساتو. صحیح. ډېر زیاته مننه ګرانو ملګرو. عبدالله بیتاب صاحب د چا په سر باندې چې نن پګړۍ پرته ده، د خوشحالۍ ورځ ده، د واده ورځ ده، هغې سره به یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مننه. عبدالله صاحب ډېر خوند یې وکړو، ډولۍ د دغه ځای نه راله واپس روانه ده. نو تاسو نه غوښته چې یاره څه په بله طریقه باندې دا طریقه ولې؟ بالکل خلک غواړي چې موږ ډېر ګاډي راوستی، نوي ګاډي راوستی او ډېره ګڼه ګوره پکې، خو موږ غواړو چې خپل تاریخ را ژوندی پاتې کړو، خپله پښتو، خپل کلچر، خپل کلتور، خپل زاړه روایت کومه چې باجه ده، کومه تورۍ ده، کومه سورنۍ دی، کوم ډول دی، دا په ودونو کې وغوړی شو. د خپل زاړه روایت چې موږ نورو قومونو ته وښایو چې یار زموږ خپل زاړه روایت چې دي هم ډېر مهم او مقیم دي. نور هم درسره ډېر زلمي دي د ګاونډ رشتې داران ملګري که نه، نو څه هغې له څه پیغام ورکوې چې هغوی دې خپله ډولۍ هم دغه شان؟ زما دغه پیغام دی که نه چې خپل د پښتو روایت موږ دغسې ژوندی وساتو، خپلې ناویانې دا شان په ډولۍ یا زانګو کې راوړو او دا روایت موږ ژوندی وساتو. یو بل مشر هم زموږ سره موجود دی. مخکې زمانه کې به هم تاسو کتلي ټولې ډولۍ به هم داسې راتلې کله چې د ګاډو رواج نه و، نو نن هغه زاړه یادونه تازه شو که نه؟ زه نن ډېر زیات خوشحاله یم او د عبدالله جان بیتاب له زه په ایډوانس کې مخکې نه مبارکي ورکوم چې واده دې مبارک شي، بیا مبارک شي. دا نن یو داسې کار کړی چې هغه تقریبا زه به تاسو دا ویم چې د 1985 یا د 90 په منځ کې چې کوم رواجونه د ودونو هغه هم داسې و. د 1990 نه تقریبا 13 کاله وشو چې داسې رواجونه په دې علاقه کې تقریبا په حاجیخیل یا د خواجهخیل په دې ایریا باندې چا نه دي ښکاره کړي. نو عبدالله جان بیتاب صاحب داسې یو کار وکړو، یو نوم یې وکړو چې هغه د پښتنو هغه رواج، هغه رسم، هغه هر څه چې کوم دي هغه نن بیا تازه کړو. دغه شان موږ غواړو چې زموږ د پښتنو د مشرانو هغه حجرې، دیرې او دا رواجونه موږ به انشاءالله پوره کوشش کوو په راتلونکو ودونو کې هم چې موږ د خپل رواج او دا هر څه برقرار وساتو. ډېره مهرباني. ماما تاسو څه وایي دې باره کې؟ مجید دا ډېر ښکلی پروګرام دی پخوانی. دا د مشرانو زموږ د خلکو ډېر خوښ وو، خو البته زمانه نوې راغله، خلکو ګاډي شو، یو شی شو، بل شی شو. انشاءالله زموږ چې روان پروګرامونه د دې کوشش به کوو چې موږ دا تاسو هم څه وایي شارټ؟ موږ خو به دا ووایو چې څنګه چې موږ نن دا روایت ژوندی کړو چې داسې موږ نور هم ژوندي کړو او په هغې کې موږ دا تمه لرو ستاسو نه خاص کر چې تاسو به خپل کردار په دې کې ادا کوئ مکمل، چې کم زاړه روایتونه دي ټول را ژوندي کړو او دا فضل خرچیانو نوم ځان وساتو، خو بلکې دا روایت چې زاړه را ژوندي شو فضل خرچیان په خپله خطر. جی بسم الله الرحمن الرحیم. د ډېر خوږ شمور جملور او هنرمن عبدالله جان بیتاب ته د واده مبارکي ورکوم او دا خبرې ډېرې شوې، خو زه د مذهب پوره قایل یم، رواج هم منم. زه د مذهب پوره قایل یم، رواج هم منم. زما اجره کې رباب او مسلط باڼه شته دی. ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو. تاسو وکتو چې دغه خلکو خپل تاثرات را شریک کړو د ډولۍ باره کې، د زانګو باره کې. د پښتنو روایات چې دي دا به تر قیامته پورې ژوندي، که کمیږي خو بیا به را ژوندي کېږي، که هغه حجره ده، رباب دی او که منګی دی او که هر څه دی. تر بل پروګرامه پورې وحید الله خان له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.